د لپاره د معاشرې د تباهۍ د موار څوک دی؟ زما سیاسي خلک دي کړي دي. او یاد ساتئ نیکانو خلکو له وایم علما کرامو له وایم او دې ټولو عالمو له وایم د کیمرې په شیشه وله وایم موږ سره هېڅ څوک نشته. دوستانو زمونږ ضلع نوښار ګورې تباه او برباد دی. دلته لا قانونیت دی په دې شیز باندې ځان پویه کې هاتی کې داند کانے کې اور دکانے کې اور. دلته مخامخ په تا ښکاري شوشه به وینې ته به پروتوکول وینې. زه وایم که نه ډي پي او له وایم آی جي پي صاحب له وایم چې تاڼۍ خالي دي د رایډر دپاره تیل نشته ګلۍ کوڅې خالي دي په هغې کې دننه ګشت نشته. تا چې یو تن له لس کسان ورکړي دي یو ایم پي ای له چې هغه شپږ اووه پولیسواله د ځان سره ګرځئ یو قانون ورسره بل هم پاس کړي چې حکومت دی لکه تنخواه ورکوي هغه تنخواه چې څومره پولیسواله غواړي د ایم ان ای او ایم پي ای یا سینیټر نو دی به ول هغه تنخواه ورکوي دا بوج به په خزانه باندې نه بلکل یې در سره منم. اسان کار دی. بړتي د خلکو د حفاظت لپاره دی، بړتي د لارې د کوڅې دپاره دی، بړتي د امن او د سلامتۍ دپاره دی. د ترور زوی به هم ځان سره دوه روان کړي، د ترې زوی به هم ځان سره درې روان کړي. یا لکه یو ایم پي ای دی دا په څو حصو تقسیم دی چې د هر چا سره وروره دا لانجې کونجې د هغه شی نشته. زما دله سره ډي پي او صاحب ډېر په ادب او احترام سره زما دې په خدای قسم یې لږ د دې دفتر نه راوځې. زه د خپل اسسټنټ کمشنرانو صاحبانو له وایم چې لږ راوځې د سبچې په رپورټ پسې مزې لږ بار راوځې د دې کنډیشن نه. زما دې په رب قسم یې د خلکو د اصلاح دپاره چې لږ خوله مو د دې وجود نه ووته او لږ راوګرځېدې ګراوند ویریفیکیشن تاسو وکړه او د هغې د پسته چې کومه فیصله کوئ د الله د رسۍ نه به مو دا ګردن خلاص وي. او والله که چېرې داسې نه زه به چا له فریاد کوم کوم ځای نه به زه ځم ولې زما تاڼۍ له پته نشته چې سود څوک کوي انډر پلی څوک کوي قبضه مافیا څوک دي په تاڼه کې دننه څوک ناست دي په دفتر کې دننه څوک ناست دي د شګو په ترنګونو کې څوک ناست دي د سونې پیدا کولو ولا بتا اخیستلو ولا څوک دي چاته دا پته نشته چې په دې ډسپنسرو باندې شل او 15,000 روپۍ او یو چک چې دی د 50,000 د سرکار خزانې ته کم په ځي دا پیسې. یار تاسو څه نه پوهېږم چې دا کرپشن څه شي ته وایي دا غلا څه شي ته وایي شوکه څه شي ته وایي چې سریام د مور د غېږې له بچې تختی د کوم څیز ده پاسې په منبر او په محراب باندې اواز پورته کړي پرېږدی هغه هورې او غلمان هغه چې د چا په نصیب کې الله به یې وله ورکوي. انما العمال بالنیات د ټول اعمالو دارومدار چې دی هغه په نیت باندې دی. راپاسې سړیه امن جرګه چا له څه نه ورکوي په امن جرګه کې به په رکشه کې ځې په سایکل به ځې په موټر سایکل به ځې لوږه به تېری تنده به تېری. امر بالمعروف کار د صحابو دی. ځې به مینت به ورته کې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده الله سره یې منې کا د ژبې سره یې منې کا خو که چېرې په دې دواړو کې نه نو فبقلبه نو په زړه کې ترې نه کرکه وکړه فذلک اضعف الایمان دا د ایمان د ټولو نه کمزورې درجه ده. خو یو خبره درله کوم او ډېر په جارې درله وایم چې دله نه ویلو واله نه غټ دله بل نشته. دا درته په جار باندې وایو که هغه په ولس کې دی او که هغه په سرکاري محکمه کې دی غل له به غل وایي د غل ملګري له به غل وایي. د نورو مشرانو علما کرامو یاد ساتئ ګورې یاد ساتئ دې کې به وي د تکندې بندله کني هر یو شی به وي خو دله به دله سړی په جار وایي ګورې کني خپله د سړي نه غټ دله بل دی. امن جرګه کې د اوس سړی نشي پاتې کېدی ډېر په جار یې درته وایم سره زما عزتمند نو یو شی یاد ساتئ او تاسو له همدا وایم او په دې هر څیز کې که تاسو چې ما له څه وایي که تاسو د جوارۍ ډېره یادوئ تاسو د چرس وایئ تاسو د پوډر وایئ تاسو د ایس وایئ د انډرپلی وایئ دا د قبضه مافیا والی زما د په رب قسم د دوی په ملا باندې لاس د ادارو دی. د اسسټنټ کمشنر صاحب دفتر زما د تحصیل جهانګیري غونډ ورسره میلاو دی او چې خبره کې وایي ته قانون له نه پورې دا توهین د قانون کې چې د حضرت عمر صاحب له عربي راپاسي ستا هغه بابا به هم دا مني چې ته غلې تاله به زه غل ویمه ته د شګو په درنګونو باندې اړمې ته په سونې په قانونو باندې اړمې زما د علاقې امن او امان تباه او برباد دی. زه به د خپلو بچو د بچیو تپوس نه کوم زه به د خپل لارې د کوڅې د منبر او د محراب تپوس نه کوم زه به د شپې د هغه بچي تپوس نه کوم چې د ګېډې د دوزخ تمړولو دپاره د کارخانې نه راځي هغه را روان یو هغه له په لار کې
دغه د آیسو خرڅولو والا، دغه د پوډرو خرڅولو والا، دغه کډنیپر دا ورته ولاړې ته د مرګ په خوب باندې ودې یاد ساته جرم اله راپاسي چې کله قانون وده شي. زما دې په رب قسم وي بیا به تاسو وایئ، بیا به وایئ چې یاره اجمیر شاه نرو زما دې په خدای قسم وي الله دې هغه جهان ښایسته کړي. دی وایي مونږ پسې خبرې کوي، خبرې به در پسې نه کوو. زه وایم چې تاسو اغستې څنګه یې، اغستې څنګه یې. زه خو دې تاریان یم چې هغه به چېرته تله د هغه نه به جرم تښتېده. ته صفت غیور شه، ته ملک ساد شه، ته عابدعلي شه، ته دنګیالی اجمیر شاه شهید شه. زما دې په خدای قسم وي د سترګو په لیمو دې ګرځوم. کنې د یوې پیسې دی که په هر ځای کې ته یا به ته په کالونۍ کې بنګلې جوړې ځان ته، یا به په دې چرسو پوډرو باندې د خپلو بچو خصمانه کې، یا به د بل خانه خرابې، یا به علاقې له امن ورکې. سر کم تاریدار کم ایسي د کم ډپارټمنټ افسر شوي چې هغه که د پیسې ورکړي 2-3 کروړه روپۍ او هغه رالو په هغه سیټ باندې کېناسته. زما دې په خدای قسم ای امن پسندو خلکو چې د هر ګوند سره تعلق ساتئ، د هر ګوند سره تعلق ساتئ، سرمن به مو وباسي، سرمن به مو وباسي. زما دې په خدای قسم په هر ډپارټمنټ کې دننه زمونږ خو سترګې یا عدلیې ته دي، نظام عدل ته مو دي، یا مو سترګې خپل فوج ته دي. دا راته صحیح خبره کوم. یا مو سترګې خپل فوج ته دي، خپل آرمي ته دي، خپل ادارې له دي، خپل ISI ته دي. زه وایم زما ضلع نوښار چې دی تباه برباد دی، هېڅ څوم نشته په دې کې. اندېر نګري چوپټ راج دی، څوک د دې شي ذمهوار دی؟ نو چې زه خپلې عدلیې ته هم دا نه وایم چې زما نوښار تباه کېږي په دې باندې سوموټو ایکشن واخله. زه خپل فوج لم نه وایم، زه خپل ISI ته هم دا وینا زه نه کوم. نو زه خو د خپل بچې د تباهۍ په لار نشم لیدی که نه. ولې دا یو څو زاغان راپاسي لکه د مردارې مخوکې په وینو باندې سرې دي، دوی وله ګوري، دی تماشه کوي. ان بطش ربک لشدید. د الله رب کریم پکړ ډېر سخت دی.